محترم حاضرین، قابل سر احترام سپینگیر و مشرانو او زمان اسلام صدرمند ورونو، ستاسو دوانی د قرآن عظیم الشان او آیات کریمه ما تلاوت کو. الله تعالی نه توفیق غواړم چې دا قرآني آیات صحیح معنا او مضمون ستاسو مخکې بیان کړم او بیان نه بعد تاسو د الله تعالی زما خبرو باندې پوهېږي او پوهېدو نه پس اول بات او بیا تاسو څومره اورېدونکي یئ، الله تعالی دې ټولو ته ورباندې صحیح د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. عزیزانو ورونو، څومره چې د الله تعالی رحم دی، څومره چې د الله تعالی فضل دی، ورکړه هم د هغې مطابق کوي. علما لیکي چې د ګناه بدله، د برایۍ او بدۍ بدله اول خو ضروري نه ده چې انسان ته میلاو شي، کیدای شي الله تعالی معاف کړي. که چېرې الله تعالی یو انسان ته د ګناه د بدۍ بدله ورکول وغواړي، نو د یوې ګناه د یوې بدۍ په بدله کې الله تعالی یوه سزا ورکوي. د ګناه او د بدۍ نه زیاته نه ورکوي. او هر چې نیکي ده، نو د نیکۍ بدله الله تعالی یو په 10 ورکوي، یو په 100 ورکوي، بلکې بې حسابه ورکوي. علما لیکي چې د ګناه په بدل کې سزا ملاوېدل دا الله تعالی د غضب نتیجه ده. انسان چې ګناه کوي، الله تعالی په غصه کې راشي او د هغې غصې نتیجه دا وي چې سزا ورکړي. او د نیکۍ په بدل کې اجر او ثواب او انعام چې ورکوي، نو دا د الله تعالی د رحمت نتیجه وي. او د الله تعالی رحمت چې دی، دا غالب دی په غضب باندې. رحمت هم د الله تعالی یو صفت دی، او غضب قهر او غضب هم د الله تعالی یو صفت دی. لیکن حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي ان رحمتي سبقت غضبي، بېشکه زما رحمت چې دی دا زما په غصه او په غضب باندې غالب دی. یعنې رحمت د الله تعالی سیوا دی په قهر او غضب باندې. نو ځکه الله تعالی د بدۍ، د برایۍ او د ګناه بدله چې ورکوي، هغه د الله تعالی د غضب نتیجه وي. نو د یوې ګناه په بدل کې یو سزا ملاویږي، زیاته نه. او هر چې نیکي ده، نو د نیکۍ په بدل کې الله تعالی 10 ګنا ورکوي، 100 ګنا ورکوي، بلکې بې حسابه زیاتوي. ځکه چې هغه د الله تعالی د رحمت تقاضا ده، او د الله تعالی رحمت دا غالب دی د الله تعالی په غضب باندې. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کله الله تعالی شیطان، د شیطان نه الله تعالی تمام مراعات واغشتل او شیطان مردود او ملعون کړو. نو شیطان وی چې دا خو د دې انسان د وجې نه مردود او ملعون شو. نو قسم ده چې دا انسان
دی به زما نه ښه ورځ ونه ویني او د ده به زه بېغه مرګه کوم. نو شیطان وی لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. شیطان وی په دې انسان به زه د مخکې طرف نه حمله کوم، د وروستو طرف نه به حمله کوم، د ښي جانب نه به حمله کوم او د ګس جانب نه به حمله کوم. دا څلورو اطرافو نه به زه په انسان باندې حملاور یم. د ده ماحول به زه بګاړم او په بګړه هوا ماحول کې چې دی زندګي تېروي نو دا به بګړه هوا انسان. اوس دې ځای کې شیطان د څلورو طرفونو ذکر وکړو، لیکن بره والا طرف د دې ذکر شیطان ونه کړو. دا الله تعالی د ده د ذهن نه وایسته. شیطان دا وایي چې مخکې نه به راځم، وروستو نه به راځم، ښي جانب نه به راځم، ګس جانب نه به راځم. لیکن دا یې ونه وي چې د بره طرف نه هم په انسان باندې حملاور کېږم، حمله به کوم. دا بره طرف دا الله تعالی د شیطان د ذهن نه وایستو. ځکه الله تعالی وایي چې د څلورو طرفونو نه خو به شیطان زما په دې بنده حمله کوي، لیکن د بره جانب نه به زما د رحمت دروازه په ده باندې کلاوي، دی به زما د رحمت په لپې کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي لا یزني الزانی وهو مؤمن لا یسرق السارق وهو مؤمن. زناکار د زنا په وخت کې چې زنا کوي دی مؤمن نه وي، نه ایمان وته وي. غل چې د غلا په وخت کې څه پېښ کې دی غلا کوي، په ده کې ایمان نه وي، نه ایمان وتلی وي. شرابي چې شراب څښي په دغه وخت کې ده کې ایمان نه وي، ایمان د ده نه وتلی وي. جوارګر چې جواري کوي په دغه وخت کې په ده کې ایمان نه وي، ایمان د ده نه وتلی وي. فلم بین چې فلم ګوري په دې وخت کې ده کې ایمان نه وي، ایمان د ده نه وتلی وي. اوس علما دې ځای کې یو عجیبه نقطه بیانوي چې د مؤمن نه ایمان وځي. دا د کافر کېدو لپاره د ده نه ایمان نه وځي چې دی کافر شي، بلکې دا ایمان چې د ده نه وځي د ګناه په وخت کې، نو دا ایمان د ده د سر د پاسه چتری شي چې چېرته په ده باندې د بره نه د الله تعالی عذاب رانشي. د الله تعالی د عذاب نه محفوظ ساتي هغه ایمان د ده په سر باندې چتری وي. دا د الله تعالی رحمت نه دی. خو حدیث مبارک کې راځي چې مؤمن دی په دې خوشحالېږي نه چې زه زنا کوم، زه شراب څښم، زه جواري کوم، زه سودخوري کوم، ګاڼه کوم، بل څه کوم، بل څه کوم، غلا کوم، او ایمان زما نه د الله تعالی د عذاب په لار کې رکاوټ جوړ دی او ما د الله تعالی عذاب منې کوي. په دې دی خوشحالېږي نه، بلکې دی ویریږي چې که چېرې په دغه وخت کې ما ته مرګ راغی نو زه به بېایمانه د دنیا نه لاړ شم او د مرګ وخت معلوم نه دی. نو دا د الله تعالی هغه رحمت دی چې انسان د الله تعالی هغه حدود کراس کوي، د الله تعالی ګناه ماتوي، لیکن د الله تعالی رحمت ته وګوره چې هغه ایمان د ده په سر باندې چتری وي او د الله تعالی د عذاب نه دی بچ کوي چې ته په دې وخت کې ده باندې د الله تعالی عذاب راشي. دا هغه رحمت دی د الله تعالی په خپل بنده باندې. ان رحمتي سبقت على غضبي. الله تعالی وایي بېشکه زما رحمت چې دی دا زما په غضب او په غصه باندې غالب دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ویزه چې د معراج په شپه باندې د الله تعالی دیدار او ملاقات ته لاړم. وی ما د الله تعالی نه یو سوال کړی
دا الله تعالی نه ما دا سوال کړو چې الله په قیامت کې چې ته د بندګانو سره حساب کې نو دا ډیوټي دا ذمہواری ما ته حواله کړه. نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی نه ما په معراج کې دا سوال کړو چې رب ته د بندګانو نه حساب اخلي دا ډیوټي ما ته حواله کړه چې زه په پرده کې یو طرف کې د بندګانو نه حساب واخلم. دا به د نبی علیہ السلام هغه شفقت او مهرباني وه. وی کله چې زه د معراج نه واپس رالم څه موده تېره شوه یو صحابي انتقال وشو یو صحابي وفات شو جنازه چې حاضره شوه نبی علیہ السلام تپوس وکړو د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا و چې څوک به وفات شو مؤمن کو او جنازه به یې کوله نو د الله پیغمبر به اول دا تپوس وکړو چې په دې مرده باندې پردې حق خو نشته قرض خو پې نشته د ده په ذمه د چا حقوق باقي خو نه دي د بندګانو نو که چا به ووایي چې او زه باندې د فلاني قرض دی د الله پیغمبر به د هغه جنازه نه کوله صحابو ته به تاسې جنازه وکړئ زه به د جنازه نه کوم نو یو صحابي وفات شو د الله پیغمبر تپوس وکړو وایي ده باندې قرض خو نشته صحابو وی د الله پیغمبر د باندې قرض نشته نو نبی علیہ السلام واقع شو جنازه وکړه څه موده پس بل صحابي وفات شو نبی علیہ السلام حسب معمول بیا تپوس وکړي د باندې قرض خو نشته وی چې د باندې یو دوه درهمه قرض شته نو نبی علیہ السلام تپوس وکړو چې ده دومره مال پرېښودی دی چې د ده دا قرض ورباندې ادا شي باقي څه پرېږدي چې د قرض پې خلاص شي صحابه او د الله پیغمبره د دومره مال پرېږده چې د قرض ورباندې خلاصېدی شي نو نبي علیہ السلام بیا مخکې شو جنازې وکړه څه موده پس درېیم صحابي وفات شو چې درېیم صحابي وفات شو نو نبي علیہ السلام تپوس وکړي وایي ده باندې قرض خو نشته نو صحابه وایي د الله پیغمبر ده باندې قرض شته نبی علیہ السلام وی ته دومره مال پرېښودی وروستو چې قرض یې ورباندې خلاصېدی شي نو صحابه وی نه الله هم پاک دی او دربار یې پاک دی دا وروستو څه پرېښي هم نه دي چې قرض یې ورباندې خلاص شي او په ذمې قرض هم دی نو نبی علیہ السلام وفرمایل وایي زه به د جنازه نه کوم تاسو به د خپل ورور جنازه وکړئ په ده پردی قرض دی لهذا زه ورباندې جنازه نه کوم تاسو ورباندې جنازه وکړئ حضرت علي کرم الله وجهه علي صاحب د الله پیغمبر د ده هغه قرض هما علی د ده هغه قرض زما په ذمه شو زه به د ده هغه قرض خلاص نو نبی علیہ السلام مخکې شو جنازه ورباندې وکړه الله تعالی ورته وحی وکړه نبی علیہ السلام ته ویل الله ورته ویل زما محبوبه د معراج په شپه یو سوال کړی تا وی چې د دې تمام مخلوق د حساب کتاب ذمه مال راکړه چې زه د نه په پرده کې حساب کتاب واخلم نو د ټول مخلوق ذمہواري هغه شته او نن یو صحابي وفات و او دوه درهمه قرض ورباندې او د هغه جنازه دې نه کوله یو صحابي وفات و د هغه په ذمه دوه درهمه قرض و نو د هغه جنازه دې نه کوله او د ټول مخلوق ذمہواري دې هغه شته چې زه به د پرده کې حساب واخلم ورته یې ویل واوره محبوبه کچری تا د دې صحابي د جنازې نه انکار کړی وی شپږ لکه فرشتې الله تعالی وایي ما تیارې کړې وي او در روانې وي که تا په دې صحابي جنازه نه کوله هغه شپږ لکه فرشتو په دې صحابي جنازه کړې دا د الله تعالی څه شی دی رحمت دا د الله تعالی رحمت دی ان رحمتي سبقت على غضب الله تعالی وایي زما رحمت زما په او نبی علیہ السلام ډېر مشفق او مهربان لیکن دې